إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا. کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا. چراغ ایماں آندھیوں میں جلا دیا ہے جلا کے رہے گا. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے. مات زڑیم ستا غمونو ملمنو سر خوشالیم جڑغنی ترنم یم ترانو سر خوشالیم خندام ہم یودا جڑام ہم یودا پخوش بیابان کی لی ونو سر خوشالیم. او ضمیر میں دا غلام و عدتن مخالف دے. ضمیر میں دا غلام و عدتن مخالف دے. آزادو غیرت منو پختنو سر خوشالیم. آزادو غیرت منو پختنو سر خوشالیم. او ٹٹستر کی زندگی میں پکار نہ دشیش محل کی. ٹٹستر کی زندگی میں پکار نہ دشیش محل کی مبتن توت سنگر کی میڑنو سر خوشالیم. توت سنگر کی میڑنو سر خوشالیم. من محبت پنیت دا عبادت درود شریف ٹولو آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. واجب الاحترام علماء کرام مشائخ اعظام بزرگان دین بالخصوص ہر دل عزیز شخصیت خطیب مسجد حاضہ ممتاز عالم دین حضرت العلامہ مولانا مفتی اسرار الدین صاحب دامت برکاتہم العالی. لائق صد احترام ممتاز عالم دین جناب مولانا عزیر صاحب، محترم جناب مولانا فرید صاحب، جناب مولانا صدیق صاحب، برادر مکرم جناب مولانا فہیم اللہ جان نعمانی صاحب، دیگر علماء کرام، طلباء اعزام، مومن ایجنسی، جمعیت علماء اسلام امیر جناب مولانا محمد عارف حقانی صاحب، دیگر غیور عزت مند مسلمانان دا قرآن پا تفسیر سر دا مسجد کی ختم شوی دا تفسیر حوالی سر ختم القرآن مناسبت سر چند گزارشات تاسو مخی تا کی خودل غوارم آغین مخ کی دا طول توجہ غوارم. توجہ شتا؟ یو بس جواب غوارم جواب براکوے. توجہ مشتا؟ دے یخن موسم کی پا ڈرائی فروٹ کی وچ میوہ کی او قسم بادام ملاوی گی اگر پہ 150 روپے کلو دی. خو اگر بادام دمرا مٹا کی چی پا سڑک باندے روڈ باندی جی ٹی روڈ باندی رنگ روڈ باندی کی دے و سٹک رو بغی بیام نماتی گی دمرا ٹوسی مکمل خل بندی. او تاسو گورے پا ڈرائی فروٹ کی چی دکم سیز قیمتی دی پا 2000 3000 5,500 باندې کیلو دی
او خلی کولوي نو ګور هغه قیمتي تاسو ګور د پستې خوله کولوي نو چې د پستې خوله کولو ده نو دا قیمتي ده او دا ارزانه نه ملاویږي نو ځان نه راته مټاک بادام مو جوړوي دا مجلس د قرآن دی مجلس د څه دی اوچت آواز مجلس دیو جنا کله چې قرآن ختم شي د آخري سورتونو تفسیر کیږي اور کله چې قرآن بیا دوباره شروع کیږي ابتدا نه شروع کیږي نو د قرآن تفسیر د قرآن ترجمه او بیا د قرآن حقوق پنځه دي منصب راځي زموږ د جمعیت علماء اسلام د ممن ذل ممن امیر برادر محترم مولانا محمد عارف حقانی صاحب تشریف آوری وکړه د یو مسلمان په بل مسلمان حقوق پنځه دي په ورځ کې منځونه فرض پنځه دي د قرآن حقوق پنځه دي پهلا حق د قرآن ایمان بالقرآن دے دویم حق دا قرآن تلاوت القرآن دے دریم حق دا قرآن فهم القرآن دے سلورم حق دا قرآن اگا عمل بالقرآن دے پنزم حق دا قرآن تبلیغ القرآن دے دا قرآن پنزو حقوق دی سو حقوق دی پہلا حق ایمان بالقرآن پا قرآن ایمان روڑا قرآن باندې عقیدہ مضبوطہ جوڑا کا دویم نمبر دا قرآن چی دیس دک نو تلاوت القرآن تلاوت کا وخپکے گا ما پا گھنٹو خلق موبائل تا گوری نستڑی کی گی تب روزانہ 15 منٹ دا قرآن تلاوت کے تب استڑی کی گی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ذکر کی پکال کی دو ځله قرآن ختمول وای دا قرآن حق دی دا قرآن دو ځله کال کې قرآن ختمول دا قرآن او دریم نمبر فهم القرآن دا قرآن تفسیر زدکا دا قرآن رموز دکا دا قرآن اسرار زدکا دا قرآن تشریم زدکا خودل تا پا دریو کالو کې ختم شد دریو کالو کې زدکا سلوی خورازو کې مزدکا وا سلوی خورازو کې سر پا سلوی غرزو کی نزد کیگی دریو سلورو کالو کی قرآن پا تفسیر سر ختم شب نے بیا وورا دا قرآن تفسیر اور بیا دا قرآن تفسیر کی کلا چی قرآن ختم شی کہ پا ترجمہ تفسیر باندی کہ پا ناظری نا آخری صورتون ویلی شی او بیا ورپسی ابتدا کی هم المفلحون پوری ویلی شی دیتا حال مرتحل ہوئی سوتا ہوئی تاسو بارتغل دیر خپے جنے حال مرتحل نپے جن توجہ حال مطلب دا قرآن دے شروع کا ختم شو لیکن چوٹی نشتا ختم دل نشتا مولانا سردار تا پا تفسیر ختم کو دا ختم پروگرام ہم دی اور دا بیا دا قرآن دا شروع کی دو دا ترجمی دا ابتداء پروگرام ہم دی سو پوری چھ جوندیم دا قرآن بس دکوم دا قرآن بخیم پا دے قرآن با عمل کوم شروع شد سورت فاتحینا ترتیب مذہبی کی الحمدللہ رب العالمین عالم ارواح کے اللہ مطالبہ کری و الست بربکم زستاسو رب نیم التا دا رب خبر دا دائی ندوی الستو بخالقکم دائی ندوی الستو بمالککم الستو برازقکم پا عالم ارواح کی تپوس وائے دا رب شو تپوسو پہلا انسان آدم علیہ السلام بطور احسان رب کائنات دنیا تا رب والا وعدے سر راولی گا کان دین الانبیاء لا الہ الا اللہ اشتراک الانبیاء لا الہ الا اللہ اتحاد الانبیاء لا الہ الا اللہ دا انبیاء دا دعوت و دا تبلیغ نچوڑ خلاصہ رب اپے جنا پالون کی اپے جنا آخری اسمانی کتاب آخری پیغمبر باندې نازل شو ترتیب مذہبی کے پہلے سورت فاتحہ دویم سورت بقرہ دریم سورت آل عمران سلورم سورت نساء آخری سورت والناس توجہ التا سورت ناس اگورا الناس پا قرآن پا شروع کم دا رب تذکرہ شو الحمدللہ رب العالمین شروع کم رب دویم زیکی یا ایوہ الناس عبدو
ربکم الذی دیم ذکم دا رب تذکرہ دا چونکہ پا ترجمہ ختم دی زکر دے انداز کے وائم قرآن کی 300 مرتبہ لفظ رب ذکر دے سو پیری لفظ رب قرآن کی سو پیری دی قرآن کی زی پزے رب السماوات والارض رب المشرقین والمغربین کل چی دا قرآن اخیر تورسی تا چی دا قرآن دا اخیر صورت تفسیر ترجمہ کے پناظر وائے دا قرآن پا آخر کے مقل اعوذ برب الناس برب الناس برب الناس عالم ارواح کے دا رب خبرہ دا انبیاء پا تبلیغ کے دا رب خبرہ قرآن شروع کی خبرہ دا رب دا قرآن کے زی پزے خبرہ دا رب دا قرآن کی ختمے کی خبرہ دا رب دا اور انشاءاللہ منگ ٹول چمڑو شو قبر تلار شو پا قبر کی بم پہلے تپوس کی گی مر ربکا پا قبر کی پہلے تپوس دا رب بارا کی لی قرآن دے ختم کے پا ناظرہ قرآن دے ختم کے پا تراؤ کی قرآن دے ختم کے پا ترجمہ باندے رب در نہیر نشی رب در نہیر خلقم اپے جند علاقیم اپے جندلی ذاتونم اپے جندل قومونم اپے جندل آلات جدیدم اپے جندل زمیدار کا ہر قسم سر اپے جندہ دا اوریجنل دا دیسی سر دا ہائی بریڈ تو خم دے تا ہر سو اپے جندل لیکن زوائم یہ انسان پا دنیا کی شل کالا تیر کی خپل رب ان پہ جنی دیرش کالا تیر کی خپل رب ان پہ جنی تا سلویخ شپیتا کالا دنیا کی تیر کرو تا صدر آگلی کم خلق چی قبرون تتلی اغیم کاروبار کاو تا کاروبار لر آگلی کم خلق چی قبرون کے پراتی دی اغیم ودون کڑیو تا وعدل لر آگلی کم خلق ورش قبرون کے پراتی دی اغیم بچیو تا دیلر آگلی بچی پیدا کاو اغیم دا سوچ کاو بچولا رزق گٹما چر تلاڑ ستا مقصد حیات صدی اللہ قرآن ابتدا اکڑا الف لام میم دا الف لام میم مانا دا چالم نورزی لیکن سخلق دا سشتا وی چاله چې دا قرآن ترجمه نورزی او تلاوت کئی ثواب پی نشتا چانا موریدلی دا خبره راشه یو دلیل بوایو وی چاله چې تفسیر ترجمه نورتلا او صرف تلاوت کئی ثواب نشتا ما زبدر توایم چې دا الف لام میم مانا چالم نورزی اور دا قرآن دا تلاوت ثواب دا پارا اللہ دلیل الف لام میم گرزولی دی لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف واللام حرف والمیم حرف تعالی په دلیل کې اخل کو ته رب ته پته و چې د خلق برادي چې بیا به تلاوت نه انکار کوي الف لام میم د دې معنی چاله نه ورزي چاله جلالین بابا وی الله اعلم بمراده بذلك او دې کې دوه خبرې دي دا الف لام میم معنی علماء لنه ورزي شيوخ لنه ورزي صحابه لنه ورزي بزرگان لنه ورزي مفسرین لنه ورزي نه دوه خبرې دي پکې یو عوام ته ده یو علماء ته ده عالم سړی کې اوچتي کې ته صبر وکا ک ډیر پويږي په الف لام میم نه پويږي د دې معنی خو نه درځي نه چې څوک اوچتي کې غخ کته کوي او عوامو کې جذبه پیدا کوي ای وی خبر خو نه کنه وای د الف لام میم معنی چاله ورزیم نه نو خلکو کې جذبه پیدا شي وای زیز د کومه نو الف لام میم زده نه کې قرآن خو زده کې کنه نه عوام روچتي چې څوک برکیږي کته کوي ذالک الکتاب دا هغه کتاب دی لا ریب فیه ذالک الکتاب دا هغه کتاب دی لا ریب فیه دی کې ریب نشتا شک نشتا تردد نشتا کمی نشتا زیاتی نشتا هدی للمتقین قرآن ہدایت دی کیا دا پارا لگ جواب را کہ بادام نتیر شے کیا دا پارا کیا دا پارا کیا دا پارا ہدی للمتقین چونکہ دا ترجمے ختم دی ہدی للمتقین قرآن کی بل زیدی ہدی للناس یا برا سر ہدی للناس منی یا با ہدی للمتقین منی بل زیدی ہدی للناس قرآن ہدایت دے طول انسانانو دا پارا او دلتوی ہدی للمتقین صرف متقین دا پارا ہدایت دے تعارض بین الآیاتین راگے ٹکراو راگے تعارض راگے دادا آیاتون پا مینس کے جو تعارض او ٹکراو راشی دغی ٹکراو ختمولو تا علماء دیوبند ہوئی علماء دیوبند دا سے خبر اوکڑا چه پا دوار آیاتون عمل اوشو
عمل هم په دواړو شو ټکراو هم رانغی زما اکابر وی توجہ هدن للناس مطلب دا دی دا قرآن ہدایت دی یہود دا پارا حنود دا پارا مجوس دا پارا انجوس دا پارا دا تمام کائنات انسانان دا پارا ہدن للناس ٹول انسانان دا پارا صدی ہدن للمتقین دا دا متقیان دا پارا ہدایت دی اس داو منم چھ متقیان دا پارا ہدایت دی کہ داو منم ٹولو انسانان دا پارا ہدایت دی زما اکابر دا خبر توجہ ہدل للناس مطلب دا دی دا قرآن پائدہ آمدہ دا قرآن پائدہ دا جملہ ذہن کی دے دا قرآن پائدہ آمدہ یہود دا پارم حنود دا پارم مجوس دا پارم طول انسانان دا پارا پائدہ ہدل للناس مطلب دا دی دا قرآن پائدہ آمدہ ہدل للمتقین مطلب دا دی پائدہ باتی اغسوک حسیلی چاکی چھ تقوائی چاکی چھ تقوی و اباتی پائدہ حسیلی خور اور کتاب پروتی کلو کتاب پروتی پائدہ دا گٹا دا خیر دے برکت دے خوار چاہ دا پارا ندی پائدہ آمدہ دا پائدہ با آغا سوک حسیلی چاکی چھ تقوی ہدن للمتقین دا متقیان سوک دی زم متقیان نہ پیجنم ماتا اسا پوری پتہ نشتا متقی چاہتا ہوئی مرکز اسانید الاسلام الشیخ شاہ ولی واللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ دا تقوی تعریف کری تقوی دیتا ہوئی محافظت بر حدود شرع اس دا شریعت دا حدود محافظت دیتا تقوی ہوئی مڑی خبرو تا تقوی یا رجی بس دیر گناہگار یو دیتا تقوی نوی محافظت بر حدود شرع دا شریعت دا حدود محافظت توائی تقوی وی سورتا وی الذین متقیان کم خلق دی الذین یؤمنون صیغہ دا مضاری دا یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے حال اور مستقبل لاتے ہیں یا لائیں گے اس دا قرآن دا نزول پا وقت کی چکم خلق ایمان روڑو آیا غیتے صحابہ وی سیوی دا نزول وقت کی چکم ایمان والا غیتے سیوی دا قرآن دا نزول وقت کی چکم متقیان غیتے سیوی اگر نزول وقت کی منزگزارو تے سیوی دا قرآن دا نزول وقت کی مجاہدینو تے سیوی توجہ یؤمنون بالغیب دا متقیان پہلا صفت اجسے بورا یؤمنون بالغیب چی پا غیب ہوئے ایمان بھی تا تو چاہ کرونا لیدری نا دا بیا روز تو آئیم دا ٹیم لاؤس نا دی یؤمنون بالغیب پا غیب باندی ایمان زمونگا پا غیب ایمان دے دا طول ایمان دے خدا دے مصداق اول پا امت کی ابو بکر صدیق دے دا یؤمنون بالغیب مصداق اول وایا ابو بکر دے سوک دے اولی با نہیں دوسری تعلق مرگرتیا زمونگ دا پخوانا وا زمان نبی سرا دا ابو بکر تعلق پخوانے پرانا تعلق تا خو چکر زمان نبی اللہ پا نبوت سر سرپراز کر نبوت نا ختم نبوت سر سرپراز کر تاج ختم نبوت پا سر شو غار نرا روان شو خلق اسلام کی داخل شو تبلیغ شروع شو ابو بکر صدیق نو پا موقع تجارت لطلیو تاجرو ابو جہل وطی خبر خو نہیں کنا او ابو بکر اغسطا یار اغسطا اشنا اغسطا مرگرے ستا عبداللہ پرسن ستا مرگرے زانتا نبی وی نبی سکے زانتا امام الانبیاء وائی ابو بکر ویزا ورغلی نیم ماتی لا پا دی غگونا وری دلی ندی خو کدا خبر کڑی زما پی ایمان بالغیب دے دا یؤمنون بالغیب مصداق ولوائی پا امت کی ابو بکر دی سوک دی ولی بنی میراج شو سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میراج اشو زمان نبی دا اللہ تعالی میراج اک او دا میراج بغیر دا پردون شوی او دا جسمن روحن او حقیقتاً شوی دا علماء دیوبان عقیدہ دا
څه خلکو وي وایي چې په ځمکه او نبي انسانو چې آسماني دنیا ته د معراج په شپه ورسېده نو ملک فرشته شوه او چې عرش ته ورسېد نو استغفر الله استغفر الله وایي په الله کې او په نبي کې بیا فرق نه و. دا خلک هم ګمراه دي. او څه خلک وایي چې کله پیغمبر خوب لیدلی دی حقیقت کې دا معراج نه دی شوی. زما اهل سنت والجماعت مسلک اعتدال علماء دیوبند دا ذکر کوي پیغمبر د الله دیدار کړی دی. مولانا بجلیگر صاحب راغی مولانا شمس الحق افغانی صاحب ته مولانا بجلیگر صاحب ته چې افغانی صاحب دا راته چې پیغمبر د الله معراج له لاړ نو الله ورته ځان اوخو او کنه. افغانی صاحب ته بجلیګره رحمه الله ته چې د پیښور نه راتلی ما راغوښتې وي ما چې نه زه خو د یو عالم ملاقات او زیارت په نیت رالم چې د عالم ته کتلم ثواب دی د صحبت کې کېناستلم ثواب دی ستاسو د زیارت په ملاقات په نیت رالم. افغانی صاحب ته مولانا بجلیګر صاحب که ما د خپل زوی داود جان ته وی چې ملاقات ورسره نه کوم نو د نه کولو حق راته ځکه چې ما راغوښتې ما نه وې راغوښتې او رب کائنات چې محبوب ته وایي چې محبوبه راشه نو ملاقات به ورسره نه کوي. اجدا خبره چې ته ما میچنې ته راغواړې بیا رانه پټ شي اجدا خبره ده. ملاقات وشو واپس راغی او دا ملاقات چې وشو دا خبرې دا قرآن ذکر کړي دا ځان له جدا موضوع ده. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا زمونږ پیغمبر ته الله فرمایلی شاهدا څه ویلي دي وایه څه ویلي شاهد ته ګواهی نور پیغمبران گواهان دي زما پیغمبرم گواه دی. بیا گواه په دوه قسمه دي یو د موقع گواه یو د علاماتو گواهی. هلته هغه سړی چې مړ شوی و دا یو کس لاړ وایي چې ما په خپلو سترګو لیده د کس سره دوه میله و په دې ډزو کې د سره بیلچې وه ده بخور کو زه گواهی کوم زما گواهی د موقع گواهی ده. یو د علاماتو ده. ډاکټر صاحب فایل تیار کړ میډیکل فایل تیار شو ډاکټر هم گواهی کوي. ډاکټر وایي ما پوسټ مارټم وکړه ما زخمونه وکړو پوسټ مارټم مې وکړ زخم گزار مې وکړه په چریز لګېدلې په تماچه لګېدلې په خنجر لګېدلې په تیزابي چاړه لګېدلې نږدې نه لګېدلې لرې نه لګېدلې. ډاکټر هم گواهی کوي پوسټ مارټم نه بعد وایي د ډاکټر گواهی د علاماتو گواهی ده. کومه گواهی ده ښه د علاماتو ګواه او د موقع ګواه دواړو کې غوره ګواه کوم یو دی وای کم یو دی کم یو دی. تاسو سره څنګه خبرې کوم پوره قرآن هم ختم کړی سم خيار او پوی کړی یې. د موقع گواه تمام پیغمبرانو د رب کائنات گواهی وکړه د الوهیت وحدانیت د الله د توحید گواهی وکړه. علاماتو په ذریعہ آدم علیہ السلام مسجود ملائکه شو علامات یې وکړه د الله د الوهیت ربوبیت گواهی وکړه. ابراهیم علیہ السلام آتش نمرود کې علامات وکړه د اور لمبی دی او سوځول نشته د اور لمبی دی سوځول نشته دا چا وکړه علامات یې وکړه. دا علامات په ذریعه د الله د وحدانیت د الوهیت گواهی وکړه. یونس علیہ السلام د مې په خېټه کې علامات په ذریعه د الله د وحدانیت گواهی وکړه. اسماعیل علیہ السلام د چړې لاندې علامات په ذریعه د الله د الوهیت وحدانیت گواهی وکړه. زما د نبی وخت راغی رب کائنات پر مې پیغمبره ته علامات والا خو نه عرش تراشه موقع وګوره عرش تراشه موقع وګوره شاهده انا ارسلناک شاهدا. معراج شو واپس راغی خلکو ته پته ولګي د خپل پردي دوستان دشمنان خبر شو. خلک خبرې کنه خبرېږي خلک خبرېږي. اسلام آباد کې سیلاب راغلی دی نو تاسو خبر شوی کنه مینار پاکستان کې سیلاب دی ډیمونه هلته نه شروع شو د اوبه را پرېښوی ما وی د مولا مقابله ډېره ګرانه د مولا مقابله تاسو ته پته ده چې مولا صاحب ادی د عالم خوب ټوله شپه خوب او د عابد ټوله شپه عبادت د دې عابد د عبادت د مولا خوب ته رسي ما د ادو مولا مقابله نشي کولی د ویښ مولا بس مقابله وکړي
مولا چې دوی پښتونه ته په ذکر سره عبادت او تلاوت سره د مولا مقابله نشي کولی، د ویښ بس مقابله وکړي. نن مولیان اوده نه دي، انشاءالله ویښ شوي دي، خبر به شئ. بهرحال ابو بکر بیا را روان دی، ابو جہل ولاړ دی. ابو بکر تو وی چې اگر کوئی یہ کہے میں راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی پہل آسمان ساتواں سدرۃ المنتہا دا اللہ عرش. ابو بکر تو پہل یا نہ بجاؤ کس کی بات کرتے ہیں، استاغا نبی پیغمبر نه دی، اخو ما معراج کړی دی. ابو بکر ما په خپل غوږونو اورېدلی نه دي، خو که دا خبرې کړي زما ایمان بالغیب دی. د یؤمنون بالغیب مصداق اول په امت کې وای ابو بکر دی. څوک دی؟ عمر صاحب چې ایمان راوړ و یقیمون الصلاة، د متقینو دویم صفت قرآن ذکر کوي اقامت د صلات. دا نه و چې منز ادا کوي منز قضا کوي، نه، یو د منز اقامت دی. اقامت فرایض واجب مستحبات چې د ټولو خیال دی ساتلی، د ټولو خیال وساته. یو سنت تم سپک مګوره. ما یو قاری صاحب ته قاری صاحب ډېر ښکلی اواز دی، که دا پټکې دی ورسره و ډېره مزه به یې کوله. ما ته مفتی صاحب څه فرض واجب خو نه دي، سنت دي، نه دي پکې. زه په سنتو ځان قربانوم، زه په سنتو شهادت ته تیار یم، زه په سنتو ټوکړې ټوکړې کېدو ته تیار یم. ته ماته سنت دې نه دی پکې، لکه دا سنت دومره سپک شی دی. تاسو نه تپوس کوم په میچنه کې چې ماشوم پیدا شي، په اومه ورځ ډاکټر نایله بوزي وایي د ماشوم څه چل دی، په اوچت اواز وایي څه چل دی، څه چل دی. اوسه پورې خو چا دا ونه وي چې د ماشوم فرض دی، چا خو دا ونه وي چې د ماشوم واجب دی. میدان څه فرض واجب خو نه دی، سنت دی. دا بس نه دی پکې، داسې چډل بډلې پرېږده. پښتون دا یو سنت خو سم د فرضو درجې ته رسولي، او نور سنتو ته سپک ګوري چې دا معلوم شي چې یو عمل زما د پیغمبر سنت دی، بیا هغه عمل سر ته رسول پکار دی که نه دی پکار؟ هغه نیام وي، هغه ابیم وي. وی هلک ماشوم په وخت سنت کې کني بیا پخېږي، په دې هم قیامت دی، بیا پخېږي، بیا ستا ولې تړ دی، بیا پخېږي. هلکه ته چې وایې سنت دی، نو ما یې څه فرض خو نه دی، دا هم پرېږده. دا سنتون پښتنو د فرضو درجې ته رسولي. نور سنتون دا مولانا صاحب پټکي والے مزه کوي که نه کوي؟ سنتو کې مزه شته که نشته؟ توجه. ویقیمون الصلاة، د منځ اقامت دا دی چې ته به فرض واجب سنت نه د مستحباتو به هم خیال ساتي. دا یې نه دی چې منځ ادا کوي منز قضا کوي. منز گزارم په څو قسمه دي، کچھ ٹاٹ کے، کچھ کاٹ کے، کچھ 8 کے، کچھ 360 کے. ٹاٹ کے 5 وقت پڑھنے والے، کاٹ کے 2 کڑے 3 نہ کڑے، 8 کے یو جمعہ بلا جمعہ، 360 کے پټول کال کې دوربین نه خوردبین کې منخکاری. خو چې جمعه ته روان یو د اختر مونډله نه پترخ کې نوې جان نماز نیولي چې د زمانې زبرګ راغی، ډېر جان نمازونه یې زاړه کړي. راځئ چې تشریف راوړئ، امام پسې ورته ځای پرېږدئ، موسټ ویلکم، راځه. ویقیمون الصلاة، د دې مصداق اول په امت کې عمر فاروق دی. وایي څوک دی؟ عمر صاحب چې ایمان راوړ صحابي مونځ کو. زما نبی فرمایي دا دې څه کوي؟ اوس هم څه خلک شته پاکستان کې مونځ ته ایکسرسایز وایي. مې ته د عبادت نه څه خبرې، ته د عبادت نه څه خبرې وي؟ بیا په دې ښکته کېدو بره کېدو څه میلاویږي په اشارو. ما دا ټریفک والا چې اشارې کوي ده ته تنخوا میلاویږي که نه میلاویږي؟ موږ نه به په دې اشارو د مونځ باندې الله تعالی راضي کېږي. هلته هغه اشارې ستا زړه ته خوشي وي چې په هغې کې تنخوا ده. زما به د دې مونځ والا عمل کې د الله تعالی مغفرت، د الله د طرف نه مغفرت او د الله رضا ده. بهرحال ویقیمون الصلاة، د مونځ اقامت. صحابي مونځ کو، وی دا څه کوي؟ دا مونځ دی. زما نبي فرمایل ښه مونځ څه شی دی؟ د الله حکم دی. چې د الله حکم دی پټ ولې کوو؟ وی دا مونځ ښکاره ولې نه کوو؟ زما نبي فرمایل زما هم زړه غواړي خو دا مشرکان هم نه پرېږدي. عمر صاحب راغی خانه کعبې په دورشل باندې ودرېد، اعلان یې وکړ یا اهل المکه یا اهل المشرکین، او مکې والو که څوک خپلې ښځې کنډول غواړي، خپل بچي یتیمان کول غواړي، خپل ځان ټوکړې ټوکړې کول غواړي، عمر به علل اعلان مونځ ادا کوي په حرم کې. که څوک منې کوي نه را دې شي.
ویقیمون الصلاة د دې مصداق په امت کې پہلا مصداق عمر صاحب دی. وای څوک دی؟ اولی بنی ساری جمع ته مخکې مصلی رسول دی، منبر رسول دی، شهر مدینه ده، جمع ته ولاړ دی. پړومبي صاحب کې ټول دوستان نی، ابو لؤلؤ پیروزی پړومبي صاحب کې ولاړ دی او منځ شروع کې قرات شروع شو، د سحر جمع کې ولاړ دی. داریدار خنجر والا ابو لؤلؤ راغی په عمر سے به گزارو که چې څنګه گزارو که عمر سے په منځ حالت کې را پریوت، نو صحابه را وړاندې شو، تکبیر اقامت عبدالرحمن ابن عوف کړیو. نو عبدالرحمن چې څنګه دا عمر صاحب را اوچتاو، عمر صاحب ورته وایي عبدالرحمن ما پرېږدوه، زه دومره قیمتي نه یم څومره چې مونځ قیمتي دی، پهله مونځ پوره که بیا به ګورو. ویقیمون الصلاة د دې مصداق ویل په امت کې عمر صاحب دی. وای څوک دی؟ ومما رزقناهم ينفقون، ومما او د هغه مال نه رزقناهم چې ورکړي الله فرموږ دوی ته، ينفقون دی خرچ کوي، بېدرې خرچ کوي، دا د الله په لار کې چې خرچ کوي، دا چې انفاق فی سبیل الله کوي. د دې مصداق ویل په امت کې وای عثماني غنی دی. څوک دی؟ په زر زر وایم څوک دی؟ اور ولی بنی توجه، درې کسانو په شریک کاروبار وکړ، پس 17 اوښانې وګټل. ولی بنی صحابي راغی، حضور ما سره د تعاون ضرورت دی، ورشه بیت المال ته. بیت المال کې څه نشته، خو د پاکستان خزانه پخوا خلکو ته شکړې ده. ورشه د عثمان دروازه وډبوه، صحابي لاړ د عثمان دروازې چې ډبوله چې غوږ یې کېښوده، د عثمان کور کې ښځې سره جګړه ده. ما دا جنګونه د ښځې خاوند هلته مو وسوم دي، خو د هغې ټیسټ میچ او زمونږ خو فاینل میچونه وي. دا جنګ هلته مو ښځې خاوند جنګ کړی دی. بیا که په بله موضوع زه رالم زموږ چې پیغمبر اسلام بیبیانو خپل منځ کې څنګه جنګ و، او کتابونه هغې ته لیکلي شکر رنجي، شکر چې شکر شي خوږم شي او رنجم شي، دا به دا څنګه وي؟ شکر رنجي. توجه چې غوږ یې کېښود، عثمان ښځې ته وایي چې په دې ډیوه لاټین کې دا باتي اوچته ساتلې ده، دا باتي چې ډېره اوچته وي تیل ډېر خرچ کېږي، نو دا باتي کوزه ښکته ساته چې تیل ډېر نه خرچ کېږي. دې زړه کې وایي چې داسې شمپړک پسې رالېږلی یم چې ښځې سره په تیلو جنګ دی، دی به ما سره تعاون کوي، زه به د ده نه مطالبه کوم چې سخاوت دی او که پکې شته او که نشته. چې هغه څنګه راغی، ورې کوله کوي څنګه راغلی، وایي حضور رالېږلی یم د تعاون ضرورت دی. دای اونوي اشیاء خورد و نوش پکار دی، دینار پکار دی، دراهم پکار دی. کور ته لاړ، یو خمیانه کپړې تیلې وه، پخوا به د کپړو تیلې وي، هغه کې به خمیانې اشرفې او پیسې وي. هغې تم کر اس کے ہاتھ میں دے دیا، وایي دی واپس دن نه کېږي، شیخي هم نه کوي چې زه زنده باد. وایي کلک مې راونیسه، ما چې څه دې راکړل؟ وایي ما ته یې تاله یم په دې تیلې کې 300 دیناره درکړل. یو دینار غیر مشهور قول دا دی 3 تولې سونی، مشهور قول داری دینار 1 توله سونه. اوس پاکستان کې 1 توله سونه په څو شوه؟ 1,20,000. یو هلک وی ما واده که خو مې صبر وکړه چې دا پاکستان کله نه شي نو واده به پکې لږ ارزان شي. نو یې پلار مې چې راکړی لیکل کول، نو هغې چې 15 تولې سونه به لیکو، وایي پلار مې جذبه کې راغی، وایي چې 10 تولې ولیکه. وایي 10 تولې سونه ولیکله، 10 تولې سونه. اوس سونه وایي دومره ګرانه شوه، ما ته مفتی صاحب خبر خو نه وي که نه، وایي دومره ګرانه شوه، وایي که خپل کور خرڅ کړو نو هم زما واده نه کېږي. ما یې زه نه یادې مبارک شه. بهرحال وایي خپو لاندې مې ځمکه لاړه چې اوس د کور کې ښځې سره په تیلو جنګ و، ماله د 300 دیناره راکړه. وایي ما ته وایي چې دا ښځې سره مې جنګ ځکه و چې د هغې تپوس به الله تعالی زما نه کوي، او دا تاله مې چې درکړ د دې تپوس به زه د الله نه کوم. ومما رزقناهم ينفقون د دې مصداق اول عثماني غني دی. وایي څوک دی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. د دې مصداق اول په امت کې حضرت علی دی. څوک دی؟ اول بنی 3 کسانو په شریک کاروبار کو تاسو ما پیله وي 17 اوښانې وګټل. 17 په 3 تقسیمیږي؟ سکول کالج والا راکې आवाज تقسیمیږي نه؟ 17 په 3 تقسیمیږي نه؟ تقسیمیږي 17 نه تقسیمیږي. جګړه شو 17 کې به 14 اوښانو کې به تقسیم کې
خو یو اوښ به پکې حلالې چاله خپې چاله به سر ورکې دی وی چې اوښ پکې حلال نشي علي صاحب له فیصله راله وایي موږ له فیصله وکړه هغه ټیک ده خو اوښ به پکې نه حلالې خپلو خادم ته وایي ورشه زما د ذاتي اوښان نه یو اوښ راوله بل اوښ یې راوه 17 سره یو اوښ بل ودرېد 18 شو وایي 18 په 3 تقسیمېږي او که نه تقسیم شو دې مصداقاتو نه بعد رب کائناتو فرمائی اولئک علی ہدا یہ ہدایت پر ہے خپل قابلیت باندنا لیاقت باندنا من ربهم در رب په توفیق سره واولئک هم المفلحون څلور یاران دا د قرآن مصداق دي که یو سړی زه د قرآن په ترجمه پوهېږم او دین او اسلام پیژنم او شریعت پیژنم او دیوبند پیژنل غواړم او احناف پیژنل غواړم ویم څلور یاران وپېژنه ټول دین به وپېژني زموږ د اهل سنت علامت نشانی دار چې حق یار چار حق یار تاسو قاعده چې شروع کوي الف نه والی یا پوری چا چې الف نه یا پوری تختی نمبر 1 المفردات دا زده کړي نه د قرآن ناظره او حفظ بیا کولی شي پہلی تختی نمبر 1 د ابوبکر په شروع کې الف دی او د الف آخر کې یا ده او په قاعده کې په تخته کې وګوره پہله الف د آخر کې یا ده هغه قرآن د پاره د نورانی قاعده دا تختی نمبر 1 ضروری دا اور د اسلام د پاره د ابوبکر د الف نه واخلي علی یا پوری دا خلافتم ضروری دی مصداقات دادی دیو جنا قرآن زده کو او څه خلک بعضی موږ به درس کوو بعضی کسان موږ ځکه درس کې نه کینو چې زده کیږم نه ما دا روزه کې چې قاری سے په سکوت ریږي قرآن اوري که نه اوري دیر سپاری واوري دي که و نه ریدي دی اوریدو سره چانه حافظ جوړ شو ما حافظ چانم جوړ نشو خود دیر سپارو د اوریدو سعادت ورته حاصل شو ما استاد زده نشي خو الحمدلله والناس پورې کینه په جمعات کې د قرآن ترجمه د مولانا صاحب نه وره مفتی صاحب نه وره کم از کم دا پته خو به درته ولګي زما رب قرآن کې څه فرمایلی دي دیو جن دا مدارس آباد کو او قرآن سره ربط نسبت تعلق پیدا کو ټیک دا هیڅ چا نه مې یریږي زه د جنګ کې یوازې نیم د جنګ کې ګڼ شمېر علما ما سره هم دي خو نن تاسو ځان سره یو ځای کوم یو طرف ته امریکا ده بل خوا زما پیغمبر دی یو طرف ته امریکا ده بل خوا مولا ده وایي د پیغمبر به منې د مولا به منې که د امریکې به منې پوچت اواز د چا به منې وګوره یو طرف ته مولا درته وایي بېحیایي پرېږده مرداري پرېږده امریکا وایي بېحیایي عام کا تاسو ګور زه د نکاح رجسټر یم د ډسټرک ما ته مې طلا رالیږلې وایي هله به ته نکاح رجسټر کې چې د هلک او جینۍ د دواړو د کرونا ټیسټ ورسره وي لکه د نکاح دپاره به کرونا ګورو او زنا که کوي نو خیر د هغې کې ټیسټونو ته ضرورت نشته بس ورلاندې وځه کار درته نور هم ګران کړه دا چا چې واده نه کړي دي باندې ډېر سخت خفه یم توجه یا امریکا وایي لاس مه ملاوخه زمانه وی مصافحه کوه امریکا وی د بیمار پرسیله به نه ځي زما پیغمبر فرمای د بیمار پرسیله به ځي امریکا وی جنازه کې شرکت مه کوه زمانه وی د مسلمان جنازه کې شرکت کوه امریکا وی ګڼه مه جوړوه زما پیغمبر فرمای ید الله علی الجماع امریکا وی جمع مه جوړوه زمانه وی فرمای د جمع په منځ کې ثواب زیات دی اوس وایي د امریکې به منې که د پیغمبر به منې تاسو کې سیروزه په تبلیغ کې چا لګولي لږ لاس اوچت کې تقریبا د سیروزه خو به ټولو لګولي تاسو دا مسله اورېدلې چې یو مسلمان بل مسلمان سره لاس میلو کي لاس پرېښودنو مخکې څه چل کېږي ګناهونه ریجېږي ګناهونه ختمېږي دا ګناهونه چې دوړېږي چاته ښکاري زم لاس میلو که کرونا دې ورسره دوړېږي لاس نه میلاوې شوې مړ کېږي ما واو راجی صاحب زه به د سنتو مطابق ژوند تورم زه به مصافحه کوم زه به د بیمار پرسي کوم مفتی کفایت الله صاحب دې میدان کې ودرېد او د مانسري د تبلیغ د مرکز امیر صاحب مړو غسل یې ورکړه په خپلو لاسو یې قبر تمکوس که دوی وي کرونا ده ښه ټیک ډاک زمانه سم غټ دی شاه صاحب هغه د مانسري شاه صاحب بهترین خطیب بهترین عالم د مفکر اسلام مفتی محمود صاحب د امام انقلاب د قافلې یو ترجمانو بهترین خطیبو یو شپه مخکې لا یو بیان ورکړی زه ښه ټیک ټاک یم چې سهار شو نو بیا یې مړ راوښکه هغه له یې غسل هم ورکړه جنازې هم وکړه ښه ټیک ټاک دی زه دې ټوکړې شم ما ته چې کم مرض لګي او دې لګي
زه د شهید شمه، زه د ټوکړې ټوکړې شمه، خو پښتونه واوره، حکومت واوره، ژوند به د پیغمبر د سنتو مطابق تېرومه. وایي د امریکې به منې که د پیغمبر به منې؟ لاس به یو بل سره میلاوو به کرونا درته ونه لګي. ته بیمار پرسي به کوو، جنازې له به ځو، او زه هغه فتوې هم نه منم. لرې لرې ودرېږې. اوس په موبایل کې هم را منډلې 6 فوټ فاصله راکړي، 6 فوټه. اوس خو تاسو 6 فوټه لرې لرې ناست یې که نه، تاسو خپله نه منئ، بیا ما ته مه وایئ چې ته د حکومت نه منې، ته یې کوم منې؟ تا منلې، بیا وروسته به ما ته تجزیه کوه چې مفتی صاحب خو د حکومت ونه منلو، ته یې منې. ستا حکومت 6 فوټه لرې لرې کښېنې، ته ناست یې، خو زه در نه مخکې یم ته راپسې، څوک لږ خپ او څوک ډېر. بهرحال 6 فوټ فاصله راکړئ. د جمع منځونه زموږ خراب شي، زموږ روژه خرابه ده، زموږ تراویح خرابې کړه، زما اعتکاف دې خراب کړ، زما مسجد مدرسه دې خرابه کړه. هزاروي صاحب چې وفات شوی ما ته پته ده 6,000 کسان به په پینډۍ کې د هزاروي صاحب په خانقاه کې وو، او چې کله دا مسله جوړه شو بیا 200 کسان هم نه وو. دا د خفګان د وجې زړه چاودلی دی. زموږ روح خوشحاله په مساجدو، مدارسو، مراکزو، خانقاهونو کې. زه لاړم مفتی مختار الدین صاحب، شاه صاحب د کربوغې، هلته څه پروګرام یو روغه وه، هغه روغه کې زما بیان و. ما ته وایي چې کله کرونا لاک ډاون هم زما په خانقاه کې 2000 کسان د اصلاح باطن دپاره دلته موجود، لنګر چلېده. رب نه ویارېږه، کرونا نه مه یارېږه. د جمع مونځ چې ړومبي صف کې د یو کس ځای و او وروستو صفونو کې ودرېږي او د ړومبي صف کې ځای خالي، زما فقه حنفي وایي دا د وروستني خلکو مونځ مکروه دی. مونځ د تبلیغ اجتماع له څوک تلي، لږ لاس اوچت کړئ. هلته په اجتماع کې د مجمع جوړ کسان بیلي، د ذکر کسان بیلي، او یو جماعتي اتصال د صفونو دپاره چې یو ته مونځ ته ولاړ یې جي صاحب جمع سره 3 فوټه یو خوا هم ځای خالي دی، بل خوا هم خالي دی، ټول ځایونه لرې لرې خالي دی، لرې لرې ولاړ دی، امام شریف هم وروسته ولاړ دی، مقتدي شریف هم ښه لرې ولاړ دی. دا مونځ د جمع دی؟ دا جمع دې ته وایي؟ جمع داسې وایي ما مونږ به د پیغمبر منو. هغه وایي زنا ختمه کا، بېحیي عام کا، بېحیي عام کا، مرداري عام کا، نکاح ختمه کا. وایي د پیغمبر به منې که د امریکې به منې؟ چې کوم مرض لګي وی او دې لګي، یو ځل مرګ دی بس مړه به شو. زموږ لوی شیوخ د دنیا نه لاړ، ژوند مزه موږ له نه راکوي. او به وبرئ خدا مسله واري، اوس ویکسین تیار دی، لږ ساعت پس به خبر شي زه به ژوند یم یا به مړ یم. چې زه شهید شم جنازې له خو ټول راځي که نه؟ او چې د رضوي نه غټه زما جنازه بیا ښه. توجه، دا به بیا چې مفتی سردار راغلو دا خبره کړې وه، داسې ویکسین به درته چړاو شي. اوس که پښتون په خور غیرت کوي، په لور غیرت کوي، په ځمکه او په پټي غیرت کوي، په ختم نبوت غیرت کوي، په ناموس رسالت غیرت کوي، په امام او په عالم باندې، په دین او په شریعت باندې غیرت کوي. دا غیرت به ختم شي. نو ما شیخ صاحب ته بیا به څه چل کېږي؟ وایي د دې خلکو مثال به د ګډو بیزو په شانتي شي، ګډو بیزو په شانتي. دا غیرت ایمانی دی ختموي. دې وجه نه که دا کرونا چې دا میډین مین دی. څه شی دی؟ میڈین مین دی، انسان کا بنایا ہوا ہے، دا سازش دی. سکول کالج یونیورسٹی چه بند شي دا د ملک ترقی د تنزل دی. وایه کنه سټوډنټ صاحب وایه، سرجی وایه، ټیچر صاحب وایه، پروفیسر صاحب وایه، ماسټر صاحب وایه، سکول کالج یونیورسٹی چه بند شي دا ملک په ترقی روان دی که په تباہی روان دی؟ دا د ایجوکیشن دشمنان دی، دا د تعلیم دشمنان دی، معیشت دی تباہ کر. دیو جنا قرآن تزان رانزدی کو دا قرآن زدکو او مدرسے با آبادو با انشاءاللہ، او دا مدرسہ با سربجانی مالی تعاون کو با انشاءاللہ. ٹھیک دا انشاءاللہ. پا دی ختم دا قرآن پا تفسیر بانی سوک خوشحال دی، سوک خوشحال دی. دا پیغمبر یاران سلور اسمانی کتابون، سلور مقرب پریشی، سلور مسلکون مذہبون، اسمانی کتابون. بیا وای د پیغمبر یاران حق یار 4، حق یار مدرسہ محور دے، مرکز دے، مرکز تور پٹکی والا ملا عمرم
امت تا مدرسے ورک سپین پٹکی والم حاجی عبدالوہابم امت تا رب کائنات مدرسے ورک زیڑ پٹکی والم امت تا مدرسے ورک انقلاب مدرسے سر راغلی وای انقلاب او دا مدرسہ مضبوط کو آباد کو آبادو به انشاءاللہ آبادو به انشاءاللہ کدا جان ضرورت راغی جان بد الله دین د پاره قربانی وی انشاءاللہ کدا مال ضرورت راغی دلته په مسجد کې سکار کېده مال به ورکو انشاءاللہ سوک سوک کچھ مال به ورکو لاس اوچت کې ماشاءاللہ جزاکم الله جی ماشاءاللہ جی دا اوچت شوی لاس اوچت کې کنه خوله بس ورکه وینه بس ورکه لاسو خدای دا مدرسه په مسجد به جوړو انشاءاللہ جوڑو بے انشاءاللہ جوڑو بے انشاءاللہ جوڑو بے انشاءاللہ اور دا اوچت شوی لاس جیب